د رمضان المبارک د میاشتې فضیلت. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی: هو شهر اوله رحمت واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه میاشت 3 عشرې لري. اوله عشره د رحمت ته، دویمه عشره د مغفرت ته، او آخري عشره د جهنم نه د نجات موندلو ده. دغه میاشت د غمخواري او د صبر میاشت ده، او دغه میاشت کې د جنت دروازې کولاولی شي او د جهنم دروازې بندولی شي، او په دغه میاشت کې سرکش شیطانان هم تړلی شي. په بل ځای کې ارشاد راځي، نبی علیہ السلام فرمای: لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتي ان تكون السنه كلها. کچرته دا خلق په دې خبره پوهیده چې دا څومره د انواراتو او د برکتونو او د رحمت میاشته، نو زما امت به ارزو او دا تمنا کړې وي چې یا الله کاش کې دا ټول کال روزه وي او منګه نیولې.